رحمان رحیم قدرمندو کتونکو میر جمشید یم او دا وخت زه د اټک پل په مقام موجود یم. پرون ما یو ویډیو کړی وه، ټیک په هغه ځای باندې ولاړم، دا ټرک چې روان دی داسې ته ښکاري. پرون ما یو ډېر ښه پیغام ورکو، یو ډېر ښه میسج مې ورکو، خو د هغې نه خلکو غلط مقصد واغستو. ټولو ملګرو ته نه، خو بعضې افراد هغې نه غلط مقصد واغستو او دا خبره یې وکړه چې عمیر بھائی تا خو افغانستان اوبه یادې کړي چې د افغانستان اوبه خړې دي او د پاکستان اوبو دي صفت وکړو، د افغانستان اوبو دي غیبت وکړو، دا تا ډېر غلط کار کړی دی. نو ما چې کومې خبرې کړې دي زه هغه تاسو ته وایم چې ما مقصد څه و. ما په هغه ویډیو کې عمرې ما دا خبره کړې ده چې یو دا دریای سند او دریای کابل دلته کې یو ځای کېږي او دا دریای کابل اوبه چې کومې دي دا خړې دي او د اباسین والا چې کوم دی دا شنې دي او د شنو اوبو مقدار سیوا دی، اباسین اوبو مقدار چې کوم دی سیوا دی، خو چې کله دا یو ځای شي نو دا غونډې اوبه خړې شي. مقصد زما د خبرې دا و چې کوم یو انسان که ډېر هم صفا وي خو چې هغه غلط انسان سره ګرځي نو هغه هم غلط حسابېږي. که چېرې یو انسان غل سره ګرځي که هغه خپل غلا نه کوي نو هغه په غلونو کې حساب شي. که یو سړی قتل نه کوي خو چې قاتل سره ګرځي نو هغه خیري قاتل شي یا قاتلانو کې حساب شي. زما د خبرې مقصد دا و، خو دې نه بعضې خلکو چې کوم دی ډېر غلط مقصد واغستو. خو به هر حال بیا هم که زما پرې خبره باندې څوک خفه شوي چې ما دې اوبو ته ویلي دي چې دا کابل اوبه خړې دي، نو زه د هغې معذرت کوم چې کوم ملګري په دې باندې خفه شوي دي زموږ د افغانستان وروڼه. نو ما هرګز د غلط خبرې داسې غلط مقصد نه و، خو په دې باندې بعضې خلک پوه شوي نه دي، هغوی به ماله خبره صحیح اورېدلې نه وي، څکه چې کوم دی نو هغوی دې خبرې نه غلط مقصد اخیستی دی. به هر حال بیا هم زه د خپلې خبرې معذرت کوم. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه ده، بال هر چېرته خوشحاله اوسئ. اجازت درنه غواړو. د الله په امان.